أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. سورة الروم 33 نمبر آیات. دی 33 نمبر کې زجرون او رټل ذکر کیږي د مشرکانو لپاره. دا غي بیوقوفتیا او دا غي کمقلی چې کم دغه بڑاوي کیږي. او ردی سره سره د علامات د مشرکانو هم د چې کوم خلق مشرکین او مشرکانو کې به دا صفاتونه مونږ دي. الله تعالی وی اذا مس الناس هر کله چې ورسیږي دغه خلکو ته کم خلک چې کم بل ضرر باندې یقین نه لري ضر تکلیف دعوا ربهم بیا دعاګانې غواړي د خپل رب نه سخت کې وته الله وریا دی الله پیجنې مشرکان هم منیبین الیه چې پوره توجه کوونکي دغه الله تعالی ثم اذا اذاقهم بیا هر کله چې الله تعالی وسکی په دوی باندې منه خپل رب نه رحمت حکم تکلیف چې وخت لاړ شي اذا فريق منهم بربهم مشركون ناس په وړل د خلکو نه د خپل رب سره شرک بیکارونه توحید نه سخت کې الله یادای او پراته کې بیا بل څوک یادای لیکفروا بما آتیناهم انجام یداش چې ناشکری وکي په هغه څه باندې چې موږ ورکړی دي نو چې کله د رات نوروز ته چې کله الله تعالی دې د سہولیات ورکړي او سخت تیر شي به بل چاته نسبت کوي دا پلانیو کو ډینګیو کو بل چاته نسبت کوي انجام یداش چې کم کارو کم احسان به الله کړي دا غي ناشکری وشي نو الله تعالی په تمتع پیدي حاصلې چې دومره غټ مجرمان او بیوقوف خلک چې په سخت کې الله یادوي او پراته کې بل څوک یادوي او د خپل د الله تعالی د ورکړې نعمتونو ناشکری کوي فتمتعون فیدی حاصل کوي دنیوي شتونه استعمالوي خیر دی فسوف تعلمون درته خبر بشي دي انجام نه به خبر شي نو دا وارننګ شو الټیمیټم شو او تخویف چې د انجام در انتهایی خطرناک عام خلک په خپل لهجو کې هم د خلک وي چې د سکار کې خدای انجام نه به خبر شي مطلب انجام ډېر خراب خطرناک دی ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون دا هم د مشرکانو بیوقوفتیا زد او دغه شان د هغوی کمزوري علامات ذکر کیږي د کمزوري علامات الله تعالی ام انزلنا آیا موږ نازل کړی د علیهم بدیمن سلطانا دلیل اسمان نه په دلیل نازل کړل به شرک باندې ولا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون نو دا ثابتای هغه څه چې دوی شریکان کوي اسمان نه په دلیل راغلی د خپل شریکان ثابتای کم شرک چې کم دی هغه د لپاره جواز برابر نه دلیل به نه نازل شوی د استفهام انکاری وي چې د دې باندې دلیل نشته رضا نه لګي واذا ازقنا الناس رحمه فرحوا بها دا هم دغه مجرمانو خلق علامات واذا ازقنا الناس هر کله چې موږ وسکو په خلکو باندې رحمت یو احسان ورسره وکړو نعمت ورلور فرحوا بها نو دی خوشالي کې په هغه باندې غیر شرعي فرح د تکبر ته ملي کی غرور ته او فرح هغه خوشالي ته ویل کېږي چې کوم بغیر شرعي انداز باندې مناوش چې په هغه کې د عیاشي او په حاشي او ډول کو سرنو دارسنه به کې ورتیر شي او خوشالي ده دې ته فرح ویل کېږي هغه خوشالي مناوهل چې بغیر شرعي انداز باندې شي اګه نن سبا د براینام آزادۍ چې خلک مناوي چې په اصل کې ازادي مناوهل یا د الله تعالی د نعمتونو اقرار کول په دې انداز پکارو چې د ګناہوں نه بدغه ورځ باندې ډیر پرهیز وشي د الله تعالی د نعمتونو ډیر تذکرہ وشي او دغه شان صلات شکر ادا شي صلات سجده وشي شکر خوشالي خو دې طریقه باندې خلک مناوي کوم چې اسلامي خوشالي ده لیکن ذکر دا خوشالي ده چې بعض اخترون هم داسي دي او بعض خادیان هم په طریقه باندې چلیږي چې په دغه ورځ باندې الله تعالی دومره نافرمانی وشي دومره بغاوتونه وشي انتها وشي دغه نه قانون جرایم نه په دې ورځ باندې خلکو د ځان د سکړه جګو موږ نن مکمل پریو د الله تعالی یې څه کوو نه کوو د څه خوښ شروع حیا شرم غیرت هر څه نه به کې ورتیر شي هم دغه شي ست پر حوی لګي ځینې مفسرین او مترجم نه دی په انا په تکبر سره هم کړل نو دغه تکبر هم شو په دې انداز کې خوشاله مناواله تکبر هم دی
او دغه د غیر شرعي انداز باندې خوشحالي منول همې لکه یو شی د الفاظ بدل شو سره د گمراه خلکو د مشرکانو خلکو یو علامه داش ولا چې کله الله تعالی بدیل لا یو رحمت یو خپل رحمت احسان ور باندې وکي خوشحالي پیراولي فرحو بهان تکبر بکي یا خوشحالي به منوي بغیر شرعي انداز باندې انت پوه شې دغه د الله تعالی نه کان خلق دانه دي د مشرکان دي گمراه دي بیلاری خلق وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ كَوَرَسِيږي دوی ته سیئة تنگستیا سیئة تکلیف بما قدمت أيديهم بسبب د هغه ګناہوں چې دوی په خپل لاسونو باندې کړی دي اذا هم يقنطون الناس بنا امیدش دای بل علامه د مشرکان په دې آیات کې د دوی دوه قسمه خرابې ذکر شوی چې الله تعالی وس احسان وکړي نو دوی غرور تکبر شروع کړي په خپل امر سره کړی دي او دا زما خپل کمال نو بالکل د بغاوت انتها تمام کی په ګناہوں کې یو جرم خدا شو او ځینې مشرکان علامات مخکې ذکر شو چې په سخته کې الله یادوي پراته کې نه یادوي هغه مشرکان خو مشرکان دي نه خو او دا چې کوم دي دا باغیان خلک نو دوی رسې کوي چې کله الله تعالی په احسان وکړي نو دوی غرور شروع کوي او غیر شرعي انداز شروع کوي خو چې کله الله تعالی د خپل نعمت بیرته واخلي نو بیا نا امید شي څه مطلب چې اوس موږ د حال کې د ټکېدو نه د جوړېدل نه بس خراب شو او د الله تعالی نه هیڅ خیر تمام بیان نه نو دوه علامات شو د مشرک د قسم سړي دوه علامات شو چې په خوشحالۍ کې به مکمل باغی او په سخته کې به مکمل نا امید مای سي بس دا مشرک علامات دي مسلمان د مقابل کې دسي دي چې براته کې بده مستی کې نه حد باندې پار کوي او چې په سخته ټیم کې به مای سکی کې د الله تعالی د رحمت ته مبادري نو دا باندې یک سړی او دا کم سختی چې دوی ترسيږي نو بما قدمت ايديهم بسبب د خپل لاسونو د دوی چې دوی وړاندې کړی دي په سبب د هغه وړاندې کړي لاسونو د دې نه معلومه کې دا چې الله تعالی د هیڅ انسان حالات نه خرابوي نه تنګي تر څو پر چې خپل ګناہوں او جرمونه دي حد تر رسیدلی نه چې د حالت په الله تعالی راوړي په دې وجه باندې په کوم ملکونو کې چې وبایي امراض دي یا قاصالی د بل شي د بل شي د بدامنی د اړست چې دي نو د خلکو هغه جرایم دي حد تر رسیدلی چې بس د حال په الله راوستي دي تر څو پر خپل دین او شریعت ته پس شوی تر هغه پورې په لعنت او عذاب کې اخته یو نه بل او د بل نه پسې بل الله تعالی رضغه باطل او عقیدو د باطل او اخلاقو تردید د بارا ذکر کوي چې اولم يروا اي دخل نه ګوري ان الله يبسط الرزق لمن يشاء چې الله پر خیر رزق چاله رچو غواړي نو څه ګورا چې رزق الله تعالی پر خیر ته توکل او دا دی په جاندل نو ته بیا مسجد ختم شي بیا مستی کې نه ځکه چې کوم صدر کړي ته په دې باندې پوهیږي چې الله را کړی او شیرانه اخلي ما الله به اخلي په دې باندې ته پوهیږي شولې کله دا کېدل جوړ شولا نو پس عبارات کې به مستی کې نه عبارت او سخت کې به مایوس کېږي د خسته کې د بنیادی اصول چې کله ته په دې مسله پوهیږي چې دا کم الله را کم سم ته ملاو شو خوشحالي و هر شی جو در الله تر طرف نه او چې کلم الله وګړي بیرته خستې شي په دې عقیده باندې ته مضبوط شولې نو بیا په سخت کې مایوسی ناراضي او براده کې مستی ناراضي سړی نه یو کله درمیانه متدین مسلمان جوړ شي نو درته برني اخلاق او د اصلاح د پاره د غیر تردید د پاره اصول ذکر کیږي چې الله تعالی وی اولم يروا ادینه ګوري ان الله يبسط الرزق لمن يشاء چې الله پر خیر رزق د چا د پاره چې وغواړي ويقدر او په اندازه کوي یعنی ختمي نه غلګ راکمي اندازه ولا برابر چې دا مستی ختم شي یا امتحان د جګوري چې د سوي ان فی ذلک یقینا بدل کی لآیات خامخ نخذ لقوم یؤمنون د قوم د پاره چې ایمان لري الله تعالی فآت نورک ذل قربا خوند خپل ولای د حق او حق د حقی د خپل ولای چې کوم حقونه دی غورته اوالک والمسکین وغریبانان ته وابن السبیل مسافرت ذلك خير للذین ذکر غورد د هغه کسانو د پاره یریدون چې هغه اراده لري وجه الله د مخ د الله تعالی د کینه د رضا لټولونه چې دوی نیت د ثواب کړي د الله رضا لټي او اولئک دغه کسان هم المفلحون هم دوی کامیاب دي د دې ویل کېږي اجتماعي اصلاح چې خلکو په ژوند کې بس سکون خوشحالي څنګه راځي او د خلکو ورونو ته په دین څنګه داخلي کی د دې ویل کېږي اجتماعي اصلاح مخکې څه وصول ذکر شوی تقریبا 30 آیات نه را دي خو اصلاحات ذکر شوی دي هغه انفرادي د عقيدي اصلاحات ذکر شو څه ګوري اوس د معاشري اصلاحات د معاشره وسنګ ټیکيږي د معاشري ټیکېدو لپاره یو طریقه ده چې خپلوانو سره خپلوالي خپاله دا غوږ چې کوم حقوق دې پوره ادا کوا
معاشره کې چې کوم غریبانان بې وسه خلک د هغوی سره خپل وس مطابق لاس کوه علاقه کې چې کوم مسافر محتاج خلک د هغوی سره تعاون کوه د دې فایده به دا شي چې دغه غریبانان محتاج خلک معاشره کې به د مایوسۍ شکار کیږي نه کله چې دوی د مایوسۍ شکار نشي نو خودکشیانو سلسله به نه دا بالکل بند دی او چې کله به یو مدرسه معاشره کې ته ژوند تېرې چې به ته هر قسم سخت راځي ستا په لږ څه زمانې کار کېږي خو هېڅوک د سره لاس نه کوي بیا مایوسي جوړه شي مایوسۍ فضا جوړېږي او چې کله د مایوسۍ فضا جوړه شي خلک د ژوند نړه تور شي بیا د خودکشو لارې جوړېږي چې خلک ځانونه وژني خرابوي یو دا مصیبت جوړ شي او د ژوند هغه سکون اطمینان ختم شي خوشحالي ختم شي خلک ټول خوشحالي په دې مال کې نه چې کله مال بلاس کې خوشاله چې نه نو بس خپل تباہي بغي کینی نو چې کله عقیده دې جوړه شي چې ټول خوشحالي د مال باندې نظر چې خوشحالي بنیاد دا شي دی همدردی او انسانیت سره هغه تکي نه بیا د خلک د سکه چې د حرام او د حلال نه تیر شي هر شی چې راجمع کول شروع کې ظلم غصب او ناجایز قتلونه اور سب وغیرہ داخل شي سود خوري هر قسم جرایم نو د دین روس د انسانانو د همدردیان ختم شي کله چې د همدردی په ځای لاړه بس انسانیت ختم شو یو حیوانیت او درندگی ماحول به جوړ شي نو یو فائدہ د اصول دا شو دویم فائدې دا غټه فائدې دا ده چې د هر انسان فریضه د اسلام او دین د هر چا وخت ورسي او د هر چا په ذهن کې دا کینې چې د الله تعالی دین دی ومني اوس انسان د سره چې بغه باندې انتهایی سخته جوړه ده او یو قیامت به سات د بیماری په وجه باندې د ولګي په وجه باندې بل مشکل په سر راغله دي بغاون کې په لغه کې خط تکړه خلک شته خصوصي په خوانه وځي هغه یو دردي ګورنزي او ردی باوجود توار شي ورته چې اسلام قبول کاو ته اسلام احکام ومنه نو بدغه سخته کې بدغه صبر نه پرتر ولاړ شي کله به سره قبول شي چرته سره نه قبول هغه به ته اسلام قبول کړي د اسلام کې اسلامي معاشره کې د نظر ژوند تیروم زما دا حل او چې اسلام قبول شم ستاسو شان شی برام جوړيږي نه خو اسلام پیژنې نه اخلاق وشتنه نو بره طریقه باندې د چا په ځای کې د اسلام کور پیدا کیږي نه اسلام سو قبلې نه بره طریقه باندې بده باندې چې وخسته غوند کې ویډیو جوړه کړل د حقيقي کې جالب یو سړی راشي یو سعودي کسته او یو پمپ والا دعوت ورکړي یو رساله ولا ورکړي دا مطالعه او توحید مبارک رساله ده اگست بنگالي نو چې کله رساله ورکړي نو هغه خپل کې جیب کې کیږي او بس خوخه شي سړی مسلمان نه دی پمپ والا په دې کې چې کس کله تیل واچي نو روان شي هغه څه دوی دا پیسې خوراک ده کم دا تیل پیسې چې دا والا کنه هغه ورته وځي سعودي هم زمانه پیسې ته نشي غوښتل پیسې نه درکوم ځه خارجي سړی ته پیسې باندې سکی نو هغه سړی سه بنگالي د سی ولاړې پمپ والا حیران دریان ولاړې هغه رسالې د پام شي کم چې وجب کې ورسره نو هغه د زمکې نه ولي روان شي نو چې کله انساني اخلاق او په دې طریقه باندې شي معاملات ګنده شي اخلاقیات ګنده شي او بین د انسان د ذهن همدردی وزي نو بیا به دغه سړی د خلینو د اسلام دعوت کړه کار ورکوي د اسلام به کله قایمي کله به خوريږي خو چې دغه بځې باندې دردمن انسان خو د ورشه په سخته کې وسره لاس وکمرسته وسره وکړه ډاډ او حوصله ولا ورکا اگر چې بچا باندې سخته په معمولی ډاډ امکار کیږي په معمولی سیس باندې امکار کیږي او دغه ټیم کې وسره سواله شکر دا غم تیر شو دوباره ورته زرم چې تاسو غواړئ نه سره به انکار ونه کی تاسو مطالبه ته لري کړئ اسلام قبولولو د کوم سم دي ان شاء الله انکار ونه کی نو دا یو طریقې کار دی د اسلام د خورولو لپاره او اسلامي دین د مقبول جوړولو لپاره چې معاشره کې به د خپلوانو د غریبانو او د مسافر خلکو ډیر زیات خیال ساتي یعنی د محتاج خلکو به پوره خیال ساتي الله تعالی وی ذالک خیر دا کار ډیر غوړ دی للذین یریدون وجه الله دا هغه کسانو لپاره چې هغه لټایي رضا د الله تعالی ثواب لټایي په دې سره باندې صدقه مشي ثواب به وشي د انسان همدردی به حاصل شي او دغه بزله کې بعد اسلام همدردی به نورم جذبه سی واش د سره مایوسی پیزاب هم ختم شي د ګناونو جرایم مخنیمه به مشي او د یو بهترین او اسانه اصول دي چې کله به باندې عمل وشي الله او اولئک هم المفلحون هم دغه کسان کامیاب دي چې په سخته کې د نور په کاری کې هم دغه کسان کامیابی مونږ